صلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم زما په قبر د ګلونو صادر مغوړوي زما په قبر د ګلونو صادر مغوړوي مراوړي پسینه کې د قرآن ګلونه معزز صدر جلسه علماء کرام طلباء عزوام عوام خواص السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما عزت مندو ما ستاسو وړاندې یو آیات مبارکه پیش کو ذالک الکتاب دا کتاب چې دی لا ریب هیڅ شک نشته فیه پدې کې هدى للمتقین هدایت دی د پاره د متقیانو عزت مندو یو وقت کفارو په مکه کې په قرآن مجید باندې اعتراض کولو ویل به دا د یو شاعر کتاب دی محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته جوړوي او محمد صلی الله علیه و آله وسلم یې خپل ملګرو ته راوړي قرآن مجید کفارو ته درې چیلنج ورکوي او په چیلنج کې چیلنج ورکوي فلیأتوا بحدیث مثله ان كانوا صادقین اے کفارو که تاسو وایي دا د یو شاعر کتاب دی تاسو سره د امرؤ القیس غونته شاعران موجود دي ادیبان موجود دي فصحا موجود دي لیکن که تاسو وایي دا د انسانانو کلام دی تاسو هم د دې غونته کلام راوړئ د قرآن دی چیلنج ته څوک نه حاضرېږي قرآن دویم چیلنج ورکوي فأتوا بعشر صور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقین اے کفارو ټول قرآن نشي راوړئ د قرآن لس سورتونه راوړئ قرآن چیلنج کې چیلنج ورکوي وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقین اے کفارو که تاسو نشي راوړئ تاسو ته کولو چیلنج دی که د مدد دپاره څوک راولئ نو راولئ ما سوا د الله نه بیا هم د قرآن دی چیلنج ته څوک نه حاضرېږي قرآن دریم چیلنج ورکوي فأتوا بسورة من مثله اے کفارو که ټول قرآن نشي راوړئ نیم قرآن راوړئ که لس سورته نشي راوړئ د قرآن یو وړوکی سورت راوړئ پیغمبر دا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر دې ولیکه او د کعبې په دیوال ولګو یو میاشت پورې لګېدلی او چا هم د قرآن دی چیلنج ته جواب ورنکړه زه نن د دې مجلس نه د دې سټیج نه د دې مایک نه یهودو ته چیلنج ورکوم نسوارو ته چیلنج ورکوم سبایینو ته چیلنج ورکوم عیسایانو تاسو وایئ مونږ سپوږمۍ ته ختلي یو مونږ جهازونه جوړو مونږ کارخانې جوړو مونږ جدید مشینونه جوړو زه وایم ټیک ده ستا په دنیا کې غټ غټ ریسرچ موجود دي لیکن خپل علما لري ستا آبادي د یو عرب نه زیاته ده ته به ماته د انجیل حافظان پیش کړي چېرته به هم پیش نه کړي یهودو تاسو ته هم چیلنجر کوم د دنیا د تسخیر دپاره راوتي یې منم په هوا کې د مارغانو په شان ګرځئ اوبو کې د میانو په شان ګرځئ لیکن تاسو به مونږ ته د تورات حافظان پیش نه کوي سبایینو تاسو ته هم چیلنج در کوم د دنیا د تسخیر دپاره منډې وهئ لیکن تاسو به مونږ ته د زبور حافظان پیش نه کوي ته ما سره راځه ستا په ملک کې ستا په کلي کې ستا په محله کې به زه د قرآن حافظان پیش کوم هغه حافظان به الحمدونه شروع کوي په والناس به ختموي که په یو صورت کې په یو رکوع کې په یو آیت کې غلطي راله زما په قرآن اعتراض وکړه زما په دین اعتراض وکړه چېرته به هم غلطي نه راځي ولې ما ته قرآن دا ډاډ و اطمینان راکوي ذلک الکتاب لا ریب فیه نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند نعرہ تکبیر عزتمندو لږه توجه ستاسو غواړم
عیسایانو د خپل انجیل خلاصه لیکلې ده، نوم ورته اخلي بایبل. دا څنګه بایبل دی چې په امریکا کې چاپ شي، په لندن کې نه وي، چې په لندن کې چاپ شي، په هایلینډ کې نه، چې په هایلینډ کې چاپ شي، په پویلینډ کې نه، چې په پویلینډ کې چاپ شي، په نیوزیلینډ کې نه. دا څنګه د انجیل خلاصه ده چې یو ځای وي بل ځای نه؟ زما قرآن د افغانستان د غرونو نه راوړه، زما قرآن د هندوستان د میرو نه راوړه، زما قرآن د افریقې د ځنګلونو نه راوړه. ټول به الحمدلله شروع وي، په والناس به ختمیږي. که په یو صورت کې، په یو رکوع کې، په یو آیت کې غلطي راله، زما په قرآن اعتراض وکړه، زما په دین اعتراض وکړه، چېرته به هم غلطي نه راځي. ولې ما ته قرآن دا ډاډ او اطمینان راکوي؟ ذلک الکتاب لا ریب فیه. دا قرآن به امریکا کې وي، دا قرآن به برطانیه کې وي، دا قرآن به جرمني کې وي. دا هم پرېږده، زما د قرآن حافظان د افغانستان نه راوله، زما د قرآن حافظان د هندوستان نه راوله، زما د قرآن حافظان د پاکستان نه راوله، بوډاګان حافظان راوله، ماشومان حافظان راوله، نوجوانان حافظان راوله، زنانه حافظان راوله. ټول بیل بیل کمرو کې بند کا، ټولو نه تپوس شروع کا، ټول به الحمدلله شروع کوي، په والناس پې ختموي. که په یو صورت کې، په یو رکوع کې، په یو آیت کې غلطي راله، زما په قرآن اعتراض وکړه، زما په دین اعتراض وکړه، چېرته به هم غلطي نه راځي. ولې ما ته قرآن دا ډاډ او اطمینان راکوي؟ ذلک الکتاب لا ریب فیه. عزتمندو چرچه پیغمبرو هلته به قرآن نازلېده. موسی علیه السلام ته رب کائنات وایي کوهی تور ته راشه، کتاب نازلو. څلوېښت ورځې وروستو تورات نازل شو. داود علیه السلام ته رب کائنات وایي د خپل عبادت خانه کې په عبادت باندې مشغول اوسه، کتاب نازلو، زبور نازل شو. عیسی علیه السلام ته رب کائنات وایي د خپل عبادت خانې نه بهر مه راوځه، کتاب نازلو. انجیل نازل شو، ځان له داسې کتابه، قربان له داسې پیغمبره. الله ورته نوې حرم کې کېنه، قرآن نازلو. پیغمبر مکه کې قرآن مکه کې نازلېږي، پیغمبر مدینه کې قرآن مدینه کې نازلېږي، پیغمبر دشته کې قرآن دشته کې نازلېږي، پیغمبر آبادی کې قرآن آبادی کې نازلېږي. حق دا پیغمبر د حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په بستر باندې، قرآن د حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په بستر باندې نازلېږي. ستا تورات، ستا زبور، ستا انجیل یو ځای نازل دی، زما قرآن بیل بیل نازل دی. بیا په یو صورت کې، په یو رکوع کې، په یو آیت کې، په یو زبر کې، یو زیر کې، یو پیش کې، یو حرف کې، یو کلمه کې غلطي راله، زما په قرآن اعتراض وکړه، زما په دین اعتراض وکړه، چېرته به هم غلطي نه راځي. ولې ما ته قرآن دا ډاډ او اطمینان راکوي؟ ذلک الکتاب لا ریب فیه. اول پاک غنی سبحان باندې مین شه، بیا نبی اخر زمان باندې مین شه، بیا د ژوند د تېرولو قانون زده کړه، بیا د ژوند د تېرولو قانون زده کړه، په قرآن عظیم الشان باندې مین شه. وما علینا الا البلاغ.